الله تعالی چې کله دی انسان سره محبت کوي پیار ور سره کوي بیا د الله تعالی طرز طریقه انداز دا بالکل ځانته ده جبرائیل امین هم محبت ور سره شروع کی اسمانوں کې فرشته هم محبت ور سره شروع کی بیا دا په دې طریقه باندې دا انسان د الله تعالی یو محبوب انسان جوړ شي صحیح مسلم کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه دا روایت نقل شوی ده و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل وای کله چې الله تعالی دی و انسان سره محبت کوي بده جبرائیل امین ته وای فقال اني احب فلانا فاحبه وای زه د پلان کې انسان سره محبت کوم ته هم محبت ور سره کوه قال فيحبه جبريل بیا په هغه وخت کې جبرائیل امین دی انسان سره محبت شروع کی فینادی فی السماء جبرائیل امین په اسمانو کې اعلان وکي فیقول ان الله يحب فلانا فاحبوه وای د پلان کې انسان سره الله تعالی محبت کوي تاسو محبت ورسره شروع کوي فيحبه اهل السماء بیا په یو وخت د اسمان والي فرشتي چې کوم دي هغه د انسان سره محبت کوي دا د الله تعالی یو طرز دی یو طریقه ده چې کوم انسان سره الله محبت کوي جبرائیل امین هم محبت ورسره کوي هغه راوغړي او بیا جبرائیل امین په اسمانو کې اعلان وکي چې ګوره د انسان سره الله پاک محبت کوي تاسو محبت ورسره کوي څومره غټه خبره ده نو دا الته کې چې مونږ هغه اوصاف اختیار کو هغه طریقې هغه اعمال اختیار کو چې په هغه باندې الله هم خوشحاليږي او د الله رسول هم خوشحاليږي او کچیرته مونږ تاسو د هغه کارونه کوو چې هغه د الله تعالی او د الله د رسول د کارونه خلافي د شریعت خلافي د سنت خلافي بیا په یو وخت موږ د الله تعالی محبوب انسان کله هم نشو جوړېدل او داسې یو بل روایت هم ده حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ دا روایت نقل شوی د جامع ترمذی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای چې کله الله تعالی دی یو انسان سره محبت کوي بیا دا الله تعالی د انسان په دنیا کې د زړه لګولونه بالکل منع کوي لکه څنګه چې تاسو یو مریض د بیماری د زیاتوالي دی وجنه د اوبو نه منع کوي دغه اوبو مور کوي لمبوي ما غسل مور کوي ځکه چې بیماری به زیات شي تاسو یې منع کوي د اوبو نه داسې الله تعالی هم دا انسان په دنیا کې د زړه لګولونه منع کوي د دنیا محبت په زړه کې نه وي نو داسې انسان د الله تعالی محبوب انسان وي نو په کار ده چې هغه اعمال وکړو چې په هغه باندې الله او د الله رسول خوشحالي